هغلته د جمعیت علماء اسلام د قومي اسمبلی اراکینو گرفتاری وکړه. باغی کې مولانا صاحب صوبایي امیر او مرکزی امیر حکم کړی چې تاسو احتجاجي مظاهره وکړئ. زموږ دا احتجاجي مظاهره پر امن ده او تر څو پورې چې د مشرانو حکم مونږ ته نه راغلی تر هغه پورې مونږ دلته ناست اسلام کارکونان دي دا غو سره به مونږ ان شاء الله سبا رابطه کوو میډیم د نور جماعتونو سره ان شاء الله چې مشترکه یو لای عمل طی کړو. لکه زه صرف دا یو خبره کول غواړم چې د په دې ملک کې د پاکستان په دارالخلافه کې او کم زمونږه پډی چوک کې 126 دن درنه کوله د غلطۍ د قوم بچي ګډولو مطلب دا هغه وخت کې په پارلیمنت باندې حمله کولو او د پی ټی وی باندې حمله کول هغه ټول د میډیا باندې یو ریکارډ پروت دی. نو هغه وخت کې د ټیکو خونن دلته کې مطلب دا په قوم کې په خپل ملک او پر امن احتجاج کولو منګه دا وینا کو پکار د چې لکه بده کې خپل لکه لګوم هغه د لیډرشپ هغه صلاحیت و او د خپل مطلب دا استعفا ورکړی وي چې دی ایمنز اغوا کوي بلکې دوی خپل ایمنز ومني شکیان دي. زمونږ په خپل ایمنز نه شک نشته لري. زمونږ ایمنز نه خرڅيږي او نه په اربونو روپۍ نه خرڅيږي. ځکه موږ پارلیمنت کې وخت تیر کړی دی. موږ ته افرونه شي دي. موږ هغه اوس موږ د ملنګۍ وخت تیرو او جمعیت علماء اسلام سره ولاړ یو او هغه وخت کې د ملنګۍ وخت تیرو. بهرحال چې زمونږ ورکر الته کې لاړ د خپل حفاظت لپاره او پارلیمنت لاجز دا خو د منبرانو کور دی. نو که کور د پاره سړی حفاظتي دسته ساتي بغیر د اسلحې نه نو هغه زمونږ انصار الاسلام زمونږ یو دستوري تنظیم دی او هغه د پاکستان د جمعیت علماء اسلام په دستور کې د الیکشن کمیشن سره هغه رجسټر تنظیم دی چې هغه د خپل مشرانو حفاظت کوي. نو عمراني حکومت به زمونږ هغه دستې بیزته کوي بغیر د وارنټ نه بغیر د پرچې نه بغیر د کمرو منی او د لاجز د ایمنز په کمرو کې دننه نن وتل الته کې داغو حرمتونه دي داغو بچیانو سیږي داغو کډي پکې مو سیږي او په هغه من داوا چول هغه سره حد پای کول هغه گرفتارول او هغه نو مولانا فضل الرحمن سے په دې بنیاد باندې اعلان کړی دی چې دا د اوچ هتکنډي استعمالي انتهایی بیوقوف انسان دی او دغه مولانا فضل الرحمن سے چې کوم اعلان کړی دی هغه جذباتي انداز کې نه دی بلکې موږ جمهوریت انداز کې